حجر لفظ راغلی دی دا د صالح علیہ السلام قوم چې کوم ځکه اوسیږي هغه ته حجر وایي او مکی دی د هجرت رسول الله نه مخکې نازل شوی دی او د دې صورت عمدغه موضوع ده کومه چې د مخکنو صورتونو ده. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین. الله واقف ته په معنا دي حروفو دا د مقطعات قرآنیونه دي دا د قبیلې د متشابهاتونه دي معنا یې سوا د الله نه بل چاله نه ورځي. تلک آیات الكتاب دا دی آیاتونه د کتاب حکم چې را روان دي وقرآن مبین او دا لوستل شوي په ډاګه. ربما یود الذین کفروا ډېر کم کرتا دوست بګنیا کسان چې کافران دي لو کانوا مسلمین کاش کې دوی مسلمانان وي. د قیامت په ورځ به دا کافران په دې قیامت په ورځ کې بېهوش وي نو چې کله په اوش کې راځي نو فوراً به وایي لو کانوا مسلمین کاش کې موږ مسلمان. نن خو موږ د مسلمان په نوم شرمېږو چې ځان ته مسلمان ویو او بیا به چې کافر سترګې غړېږي او کافر په اوش کې راځي نو چغه به کوي لو کانوا مسلمین کاش کې موږ مسلمانان ویو. ځکه د مسلمانانو ښه ورځ به ویني او خپله بده به ویني. ذرهم یاکلو پرېږده دوی لره چې خوري لکه څاروي چې څنګه خوري ویتمتعو پیدې والي ویلههم العملو غافل کړي دوی له خپل امیدونو فسوف یعلمون زر چې دوی پوه شي وما اهلکنا من قریة نه دی هلاک کړی موږ یو کلیواله لره الا ولها کتاب معلوم مګر دې پاره یو لیک معلوم نه مخکې نه چې په دې ټیم به الله را کړی هلاکوي. ما تسبقو من امة اجلها نشي وړاندې کېدلی یو امت د خپلې نیټې نه. دلته من په فاعل داخل شوی د تسبقو فاعل دا امت دی په خپله نو من داخل شوی من جاره په فاعل باندې ښه دا یاد ساتئ. ما تسبقو من امتنا نشي وړاندې کېدی یو امت اجلها د خپلې نیټې نه وما یستاخرون رسو کېدی شي. وقالوا یا ایها الذي نزل علیه الذکر وای مشرکان پیغمبر ته اے هغه سړیا چې په تا باندې نازل شوی دی قرآن انک لمجنون ته خو لیونی یې ته خو لیونی. لو ما تاتینا بالملائکه ولې دې نه راوړي دا پیغمبر موږ ته فرشتې ولې نه راوړي چې وایي چې او دا د الله کتاب دی او دا د الله پیغمبر دی. ان کنت من الصادقین که ته یې د رښتینو نه پیغام راوله که نه فرشتې موږ ته. ما ننزل الملائکه الله وایي موږ نه نازلو فرشتې الا بالحق مګر په عوض اکثره کله چې فرشتې راشي او بیا چې خبره نه منله نو د هغې پورې عذاب تړلی بیا. وما کانو اذا منظرین نه به دوی بیا په دې وخت کې د انتظار کوو د انتظار ورکړی شوو نه بیا به دوی ته انتظار نشي کېدی. انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا موږ نازل کړی دی قرآن لره او یقینا موږ د دې حفاظت کوونکي یو. د دې وجه چې قرآن د تحریف نه ځکه الله ساتلی دی چې د قرآن ذمہداري الله په خپله اخیستې ده او د تورات او انجیل او زبور تابعداري دغه حفاظت الله علماو ته حواله کړی. د دې وجې نه هغې کې تحریفونه وشو او قرآن د تحریف نه محفوظ و مامون پروت دی. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين یقینا لګري دي مونږه مخکې ستانه په ډلو مختلفو مخکنو کې. وما یاتیهم من رسول نه دی راغلی یو رسول الا کانوا یستهزئون مګر دي دا خلک په هغې پورې ټوکې کوونکي. کذلک نسلکه فی قلوب المجرمین دقسې دا استهزاء او انکار د پیغمبرانو دننه کوو مونږه په زړونو د مجرمانو کې. لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې باندې وقد خلت سنت الاولین او حال دا تېره شوې دا طریقه د الله په مخکنو قومونو کې په عذابولو سره. ولو فتحنا علیهم بابا من السماء که اوس کړو مونږه یو دروازې لره د اسمان د طرف نه دوی ته یو دروازه کولاو کړو فظلوا فیه یعرجون شروع شي دوی په دې کې خیجي بره دوی به وایي دا یې په مونږ جادو کړی مونږه په ځمکې یو. لقالو انما سکرت ابصارنا وایي د مونږه خامخا بندې کړې شي زمونږ سترګې په سحر باندې بل نحن قوم مسحورون بلکې مونږه یو قوم جادو کړی شوی. ولقد جعلنا فی السماء بروجا یقینا ګرځولي دي مونږه په اسمان کې برجونه برج خو پېژنئ که نه دغسې برجونه یې لکه دا په دې مومندو کې چې خلکو ساز کړي او په دې ځای کې په دې پیراج میراج کې خلک سازوي.
وزیناها للناظرین او خیسته کړي دي موږ دا لپاره د کتونکو وحفظا او دارنګي ګرځولي دي وحفظناها موږ حفاظت کړی دي من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټل شوی نه الا من استرک السمع مگر هغه شیطان چې پټه کی اورېدلو لرا یو خبره د پرشتو نه واوري ودانګي فاتبعه شهاب مبین ورپسې شي پر پسې شغله ښکارا والارض مددناها ازمکا خورا کړی د منګه دی لرا والقینا فیها رواسیا او چوری منګه پرې کې مزغوزغونا وانبتنا فیها من کل شیء موزون او رازرون کړی منګه پرې ازمکه کې دار یو شی موزون یعنی وزن شوی په وزن د الله باندې وجعلنا لكم فيها معاش ګرځول استاو پرم پر ازمکه کې اسباب د معاش او اسباب د ژوند تیرولو ومن لستم او هغه څوک داغه چا معیشت پکې هم دی چې لستم له برازقین نه تاسو هغې له روزي ورکوونکي چې نور مخلوقات دي وان من شیء الا عندنا خزائنه نشته یو څه مگر په نظ زمونږ باندې خزانې د هغې دي داسې یو شی نشته الله وایي د هغې سټاکونه دي ما سره وما ننزله الا بقدر معلوم خو نه راکوزو موږ دی نه مگر په اندازه معلومه باندې وارسلنا الرياح لواقها لیگو منگا بادون لرا لواقها درانه په اوبو باندې یعنی بلار لواقح د لاقح جتون جمرا اغا بادونه او وریازي چې د اوبو نه ډکې دي وانزلنا من السماء پس راکوزو موږ اسمان نو بولرا فاسقیناکم پس کوو موږ دې در پتا سو باندې وما انتم له بخازنین نه تاسو دی بولرا شټاک کوونکی او حفاظت کوونکی دا موږ تاسو لا د واوري په ذریعہ باندې او د غرونو په ذریعہ باندې دا تاسو له موږ د اوبه ساتو پر ځمکه کې بیا په مجاري الارض کې رواني تاسو ځای په ځای کویان وباسئ وانا لنحن نحيي ونميت یقینا موږ ژوندي کول کوو مړه کول کوو ونحن الوارثون او موږ ته د ځمکو او اسمانونو راځه ټول پاتې کېږي ولقد علمنا المستقدمين منكم یقینا پیژنو موږ هغه وړاندې کېدونکي ستاسو نه او ولقد علمنا المستاخرين یقینا پیژنو موږ هغه تاسو نه وروستو کېدونکي که څوک یو کار ته وړاندې کېږي او وروستو کېږي مخکنی او وروستنی ټول موږ ته معلوم وي وإن ربك هو يحشرهم يكن رب ستارا جمع بكي خلق ررا إنه حكيم عليم يكن الله حكمة ولا قوة يده ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون يكن پیدا کړی موږ انسان یا ولرا چې آدم دی من صلصال دا هغې خټې ټنګېدونکې نه من حمأ دا خټې تورې بدبویې نه مسنون بدبویا حمأ معنا توره خټه لهه چې ورته وایي او مسنون مانا بدبوی خټې نه ساز کړی دی والجان خلقناه من قبل او پیرې او ابو الجان پلار د پیریانو خلقناه من قبل پیدا کړی دی مخکې د آدم نه موږ من نار سموم دغه اور بیلوګینا وإذ قال ربك للملائکة او خیات کا چې ویلی الله ویلی رب ستا پرشتو ته انی خالق بشرا زه پیدا کوونکی یو انسان لرا من صلصال من حمأ مسنون دا خټې ټنګېدونکې تورې بدبوینا فإذا سويته کله چې برابر کړم د انسان لرا ونفخت فيه من روحي او فوقهم پرې کې د خپل روحي تشریفا نو فقعوا له ساجدين پریږدئ تاسو ته سجده کوونکي فسجد الملائکة كلهم اجمعون سجده وکړه فرشتو ټولو په یو ځل الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه ابا انکار وکړ یکون مع ساجدین دې خبرې نه چې شي سجده کوونکو سره قال یا ابلیس ما ملکا اے ابلیس مالک سشوی دی پتا بانی اللہ تکون مع ساجدین چې نشوی تر سجده کوونکو صبر غره قال لم اكن لاسجد لبشر ویلی ابلیس نه مزه چې سجده وکم یو انسان ته خلقته من صلصال من حمأ مسنون چې تا پیدا کړی هغې د یو خټې ټنګېدونکې تورې بدبوینا قال فاخرج منها الله ورته ویزه ورکشه فاخرج منها وزه د اسمانونو او زما د قدس د کور نه فإنك رجيم يكن تبرتل شيء وإن عليك لعنة لا يوم الدين وبتابعني بلانتي دور زيد قيامة پوری قال ربي فانظرني يا لا يوم يبعثون اے اللہ مہلت را کمال را آغا ورزی پوری چې دوباره خلق را ژوندي کې بلازوی ځان د مرګ نه بچ کو قال الله ورته فإنك من المنظرين یقینا ته د وخت د ټیم درکړې شوی الى يوم الوقت المعلوم ورځ دغه وخت معلوم تا چې هغه شپېلې اوله ده چې ټول په هلاکېږي ته هم پکې هلاک شي قال ربي بما غويتني
کله چې دا اعتماد د الله نه حاصل کو فل خباثت رويستا قال ربي ویل زما ربا بما اغويتني په سودا کې چې تا مال گمراه کو لو زينن لهم في الارض خستقوم با بچو د آدم ته پزمکه کې ولا اغوينهم اجمعين او گمراه کوما بچو د آدم لره وټول الا عبادك منهم المخلصين مگر بندگان ستار دوی نه خالصه د قبرانه پاتی قال هذا صراط علي مستقيما ویل الله دا لار د برابر په ما باندې ان عبادي ليس لك عليهم سلطان یقینا بندگان زمانه به تار پر ابلیس په دی باندې څه غلبا الا من تبعك من الغاوين مگر هغه چې ستا تابع کیږي گمراهانو نه او تار زیات شیطانانی وان جهنم لموعدهم اجمعين یقینا جهنم زید وادي د دوی د ټولو لها 7 ابواب دي جهنم د پاره و دروازې لكل باب منهم جزء مقسوم د هر باب د پاره او دروازې د پاره د دې خلقنا یو حصہ معلومه ده د هر منافق با پرنګي په یو کی يهودي په بل کی هندو په بل کی دهری په بل کی منافق په بل کی ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ان المتقين في جنات وعيون دغه ترهیب او ترغیب الله ذکر کوي ان المتقین فی جنات وعیون یقینا پرهیزگار خلق متقیان ایو په جنتونو په چینو کې او ورته وای ادخلوها بسلام امنین دن شهیدتا په سلامتی اسرا په داسې حالت کې چې تاسو د هرې خبرې امن به تاسو ته ونزعنا ما فی صدورهم روب باسو منګه کینو بغزون لرا چې په سنو د مؤمنانو کې من غلن د کینینا اخوانا یبارونا علی سرر ویبا په تختون باندې متقابلین یو بل تمخا مخناس لا یمسهم فیها نصب نبرسی دیتا پری کستړیواله وما هم منها بمخرجین او نه وی دوی د جنت نه به داخله کیدون کی جنت ته سوق به وباسینا نبئ عبادی خبر ورکا زما بندگانو ته الله پیغمبر ته وی نبئ عبادی خبر ورکا زما بندگانو ته چې انی انا الغفور الرحیم یقینا زبخون کې مهربانیم وان عذابی هو العذاب الالم او یقینا عذاب زما عذاب درناک دی ونبئهم عن ضيف ابراهيم خبر ورکا خلقو ته د ملمنو د ابراهیم نه اذ دخلوا علی کله چې ملمن را دن شو په ابراهیم باندې پکالو سلاما ملمنو السلام علیکم جی قال ابراهيم ورتوي انا من ان منكم وجلون منځ کله خبرې پاتې شوې اگر السلام علیکم اگر ابراهيم ورته وعلیکم السلام ابراهيم عليه السلام لاړ او زری سخیلال کو او په ګټو باندې سور کو او تکي راوړي او مخې ته ورته کې خوريږي نه خوري نو چې نه خوري نو حضرت ورتوي قال ابراهيم ان منكم وجلون موږ نه یریګو زمونږ نمک نه خوري موږ نه یریګو ځکه چې په هغه زمانه کې به چا نمک وخوړ نو بیا ورته تکلیف نه رسو او چې نمک به نه خوړو نو دا به تکلیف ته پار راغلی قالو لا توجل پرشتو ورته ویل مې یریګا الا نبشرک بغلام علیم موږ زیره درکو تا په یو لکو خيار باندې په یو لک پویا باندې قال بشرتمونی ویل ابراهیم تاسو زیره مال راکوي علی ان مسنی الکبرو سره دینا چې رسېدلې د ما ته بوډا په بوډاواله په بما تبشرون په سبانه مال زیره راکوي قالو بشرناک بالحق من زیره درکو ته په رښتیا باندې فلا تکونن من القانتین مکه ګره مایوسی کوونکو نه مایوسی مکوا قال ومن يقنط ویل ابراهیم سوک دې چې مایوسی بو کی من رحمت ربه د مهرباني د خپل رب نه الا الظالمون مگر گمراهان د مایوسی نه کومه ځان می پکاو قال فما خطبكم ايها المرسلون الله پیغام هغه ورته وی ابراهيم عليه السلام سره لوی کار تاسو لګل شو یو لسرات لای تشت زیری د پاره نه غټ کار راته وای غټ کارم سره اول غټ کارم دای چې لوتیان د مخدس وکړي درکو قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ویل ورته پرشتو یقینا لګل شي مونږه یو قوم نه پرمانتا الا آل لوتین مگر کورنۍ د لوت په بچ کو ان لمنجوهم یقینا موږ خلاصو انکی کورنۍ د نوح لرا او د لوط لرا اجمعین ټول الا امراته مگر بیبی دنا قدرنا اندازه کړ د منګه انها لمن الغابرین دا به پرست پات کی دونکو په عذاب کې فلما جاء آل لوط المرسلون کل چرال
کورنۍ د لوط علیه السلام ته لېږلې شوي حقه 11 کسان اوس دقه کې راغله قال انکم قوم منکرون حضرت لوط ورته وایي تاسو خو ناشنا غوندې قوم یئ تاسو ما چېرته نه یې لیدلي نه چې موږ ستا میلمانه یو څنګه زما میلمانه یې بس تا موږ میلمانه یو تا کره ځو موږ ځان کور ته بوځه هغه ویل راځئ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون خبرې که ویل موږ راغلي یو تا ته په هغې باندې چې ستا دا قوم پکې شک کوونکی دی د هغې فیصله کوو واتیناک بالحق او راته کړي تا ته موږ په حق باندې وانا لصادقون یقینا موږ رښتیني وو تاسو رښتیا په رښتیا یئ رښتیا دا قوم تباه کوئ هغې ویل موږ رښتیا وایو فاسر باهلک د شپې روان که خپل کور والا بقطع من الليل په یو حصه د شپې کې او وتبع اثارهم تور پسې رستو رستو ځه وتبع اثارهم معنا داره ادبارهم معنا داره چې دوی به مخکې واړه به مخکې کې او ته به ورپسې شي ولا يلتفت منكم احد او نه دي ګوري یو تن تاسو نه شاته وامضوا حيث تؤمرون او زي هغه ځای ته چې تاسو ته حکم کېږي هغه ځای ته نه رسوئ وقضینا الیهم ذلک الامر فیصله که موږ دته دې کار لره هغه څو چې ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین یقینا بیخ د دې کسانو کټ کېدونکی دی په سهار کې د دې بیخ کټ کېدونکی دی په وخت سبا کې وجاهل المدینة یستبشرون رال الخاریه والا زیری حاصلی مبارک مبارک میلمانه دي د لوط کره میلمانه دي یلکه مبارک شاه مارک راځئ راټولې گئی قال ان هؤلاء ضيفي ویل لوط علیہ السلام ان هؤلاء ضيفي یقینا دا زما میلمانه دي فلا تفضحوني ما شرموي واتقوا الله ويرجى الله نه ولا تخزوني مغمجن کوي مال را قالوا اولم ننهاك عن العالمين ولله من اکړه موږ تعالی د مخلوقاتنا موږ تاسو نه ویلي چې کله میلمان راځي ته به نه میلمانه کې دا میلمنو دغه تاوالی دا چې بس میلمانه کړي تر راشي ته به کور ته راولي قال هؤلاء بناتي ول دا زمالونه دي دغه دې ته اشاره ده د قوم دا بیبيان زمالونه دي دغه پیغمبر د قوم لپاره د پلار په حیثیت نو د قوم هغه بیبيانې دغه د پیغمبر د لونو په حیثیت باندې ورته وایي ان هؤلاء بنات یقینا دا ستاسو بیبيانې دا زما لونه دي ان کنتم فاعلین که تاسو خپل خواهش پوره کوونکي لعمرک قسم مني ستا قواهب العمر ستا باندې انهم لفي سکرتهم یقینا اودا لوطیان په خپل نشه کې یامهون متحیره فاخذتهم الصیحه پس اونی دوی لرا آواز جبریل مشرقین وراز حال کې د نکیرون کی پوخ شروع کې انور را خطر سے وجعلنا عالیها سافلها وګرځو موږ پورته حسره دی خارونو لاندې وامطرنا عليهم حجارة من سجيل اور اول پریانو کاړي څنګه ګیلنا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین یقینا پدې کې لوی نه خریدا خلکو لپاره چې په نخو باندې معلومات کوي متوسم هغه چاته وای چې په نخو باندې شی معلومای وانها لبسبیل مقیم یقینا دا قرآ د قوم لوط دی پاغلا را برابر باندې چې تاسو شام ته زئی راځي پلار کې په دې لار باندې تاسو زئی راځي ان فی ذلک الآیه یقینا پدې کې یو ډیر لوی نه خدای للمؤمنین د پاره د مؤمنانو وان کان اصحاب الایکه لظالمین یقینا خاوندان د جنگي خامخا ظالمان خاوندان د جنگي ایکا جنگي ته وای نام د شعیب علیہ السلام قوم دی یا اصحاب الایکا فانتقمنا منهم بدل واګي سمنګ دا اصحاب الایکا وانهما یقینا دا دواړه لبی امام مبین دی پاغلار اخکار باندی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین یقینا نسبت درو کړه او مرګرو د حجر لګلو شو ته حالانکه یو پیغمبر ورته راغلی چې هغه صالح علیہ السلام دی خو یو پیغمبر تکذیب ټول پیغمبران تکذیب دی ځکه قران جمع استعمال کړه واتیناهم آیاتنا ورکړي مونږه د آیاتونه خپل فكانوا عنها معرضين ورده موجزونا اعراض کوونکی وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ودا قوم ددا کنستبه من الجبال د غروننا کورون لرا کندری بیواله
آمینین پدا سے حالت کی چې دنه کې دن په امن کې فاخذتهم الصيحة مصبحين ونی دوی در آواز جبریل په غره سبا کې وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دپن کر دوی نا هغه مصیبت هغه چې دوی کسب کاو هغه دوی چې کسب کړیو هغه کورونو د اس د خلاص نکړه وما خلقنا السماوات والارض نری پیدا کړی مونږه اسمانونو زمکه وما بینهما څه دوه مینس کې الا بالحق مگر په واسطه دا بس ندی وان ساعه الاتیتنا یقینا قیامت را روان دی فاصبح الصبح الجمیل پس تا درگذر کوا درگذر خوا مخواړه په طریقه باندې دا یو سړیو اته مولا دوپیا دغه به ورته مولا نه بدلته نو میران نه شو آیته با دغه مولا به ورته ویو د مردان په علاقه کې په خوا موږ په تاریبري نو مخکې خلکو خبره کوله خېله ورسېده ها غوي مولا وی په دې مردان کې پولیس ونیو نو پولیس چې ونیو نو اوس نوم ولې لیکي که نه هغې ورته وایي چې ستا نوم څه دی نو ورته وایي فاصبح الصبح الجمیل او څنګه وی فاصبح صبح الجمیل یو پولیس بل ته وتیو لیکه بل وتیو لیکه او یو بل وی مال چل نه راځي دا مال نه راځي ناګي وای مولا ته تی په کوئی بالم نه راځي یو څه یو ټکه دي تیر کول سخت دی نه کار بس دا نورم ډیری کسی په عدالت نشو کولای ځا ان ربک هو الخلاق العلیم یقینا رب ستا هو الخلاق هم دې ډیر پیدا کوونکی دی العلیم او دې ډیر لوی عالم او پوه دی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم یقینا درکړی موږ ته محمد سبعا من المثانی او و د هغه مثانیونه و آیاتونه باندې مشتمل صورت ته او مثانی دې بار بار په هر رکعت کې خلق وایي والقرآن العظیم او دقه د قرآن لوی حصه ده چې هغه سوره فاتحه ده لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهما موږ د پیغمبر خپل سترګو لرا الی ما هغه مالونو دولتونو ته متعنا به چې موږ پیدا ورکړي په دې باندې ازواجا منهما هغه مختلفو جوړو د خلکو تعالی دی خلکونه ولا تحزن عليهم مغم جن کې غبري باندې واحفظ جناحك للمؤمنين او کتک خپل وزر د مهرباني د مؤمنانو لپاره وقل وایا چې انی انا النذیر مبین یقینا زیرون کې پڑھا گئی ما کما انزلنا علی المقتسمین لکه څنګه چې نازل کړو مونږه په هغه تقسیمون کو باندې دا مقتسمین دو قسمه خلقو یو خدای چې دا لارې د مکی تقسیم کړی وي اول ته بناستو چې څوک براته مکی ته رانوته الکه زمون کلی ترالی خو زمون کلی کې ساحر دی جادوګر دی خاله ورنه شيخه دا خاله وګورې نه ورځي دا لارې تقسیم کړی او بل دا چې دا مشرکان دی به استهزاء کوله نه هغه به ویلې الکه دا سوره یاسین پکې ستا شخه او دا پلانې صورت پکې زما شو او پلانې د پلانی شو دا استهزاءګانې به کولی الذين جعلوا القرآن عظیم وګورئ ترجمه دا مقتسمین څوک دي کسان دي چې ګرځي قرآن لرا برخي حصے او ربک تمہارے ستا پر قسم الله وای لنسألنهم زبردی استهزاءګان دي نه تاسو کوم اجمعین ټولنا اما كانوا يعملون داګه چې دوی عمل کو فاستع بما تؤمر فاستع معنا دادا کولاو بیانو کا فاستع پڑھاگا کا بما تؤمر پاگا چې تاته حکم کیږي صدع اصل کیش ما تول توای چر کول توای نو فاستع دا سے پڑھاگا حکم بیان کا زما خلق تا او زما حکم خلق تو ہے وعارضا للمشركين او مخواړه د مشرکانو انا کفیناک المستهزئین یقینا منګه کافی استاره پر ټوکو کوونکو نه دا ټوکی کوونکی څوک دي الذين يجعلون مع الله اله اخر دا هغه بېمانان مشرکان دي چې ګرځون کې دي الله سره ګرځي د الله لپاره اله ګرځي مع الله د الله سره اله اخر بل خدای
فسوف يعلمون زرد چې دی بپوشي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم يكن من پویګو ان انك يضيق صدرك یقینا تنګي ستاسي نبي ما يقولون پاګه چې دا مشرکان وای فسبح بحمد ربك پس پاکی بیان واپه وسوسګر سره د خپل رب سره وکم من الساجدين او شاد سجده کوونکو نا وعبد ربك حتى ياتيك اليقين او عبادت کو خپل رب حتا چې راشي تا تمرګ وای چې دا پیرانو پیر سیب چې دی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر سیب د غنیت الطالبین ما سره غټ کتاب دی بهترین کتاب دی دا اړې زبردست سره تیر شوی هغه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه یو ځای کې ریاضت کوي او ناس شپې ډولۍ رااله او دا ستوري پکې دي دا بلپونه پکې لګېدلي دي او قسمه قسم شڼار پړاڼ پکې دی دا ورته سوچ دا غي نواز راغی چو عبدالقادر ستا عبادت پورا شخا ستا عبادت پورا هغه ورته وایي چې عبدالقادر جیلانی چې اوقاته دا ډولۍ را روانه ده قسمه قسم رڼاګانې پکې شور بغول دی پکې چې رانږدې شو نو ته آواز وکړو چې او عبدالقادر جیلانی ستا عبادت پورا شخا ستا عبادت پورا شخا هغه ورته وایي ای ابلیس شیطانه خدای دې کار کا خپل پیغمبر ته الله وایي وعبد ربک حتی یأتیک الیقین پیغمبر هغې پورې بندګي کوه چې مرګ درته راشي مرګ د یقین نه دلته مراد مرګ دی نو څنګه زما عبادت پوره شو نو شیطان ورته وایي په علم رانه خلاص شوې نو د کافر بچی دی په بل طرف وله راتاو شو مونږ را مولیان شیطان په دې وایي پوهېږئ په دې وایي په علم رانه خلاص شي هغه لرې خدای دې غر کا په علم درنه نیم خلاص شوی د الله په فضل درنه خلاص د الله په فضل درنه خلاص ورې مونږ او تاسو ورې شیطان نه د الله په فضل خلاصي یاد ساتئ او قرآن سره په ملګرتیا کې چې د قرآن عالمان او د قرآن طالب العلمان دا وظیفه کوي تر مرګه پورې بس مرګه پورې قرآن مه پرېږدئ انشاءالله د شیطان د اثر نه به خلاص شي د شیطان او د قرآن مقابله ده انشاءالله موږ وکړو نو بیا دا درې څلور پاڼې به وایو